السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما په دې ویډیو کې به سره دوه ویډیوګانې شریکوم چې په هغه دوه ویډیوګانو کې زموږ د لپاره یو ډیر غټ سبق پروت دی. ټول نه پهله خدای یو ویډیو ګورئ چې دا یو مالک ته او د چرګ رانیولې ده او د چرګ الهولولو اکټینګ کوي. تاسو له سکرین باندې ښکاري چې سپي دوه سپي هم دی په دې ویډیو کې او سپي کوشش کوي چې را چرګ د مالک نه خلاص کړي. یو سپي چې کم دی غره چرګ یو سپي چې کم دی د مالک هغه خپې رانیولې ده او بل سپي چې کم دی هغه چاړې اوچته کړه. تاسو له سکرین باندې ښکاري هغه کما چاړه پرته او د چرګ الالول یو اکټینګ دی مالک روان کړی د سپور ریاکشن معلومیږي. د ویډیو مقصد مې صرف دا دی کنه چې کله هم ملګری ساتي نو نسلی مرګری ساته ورناړو ساته ما د مرګری ضرورت نشته چې مرګری ساتي نو د مرګری په پہچان کې ډیر زیات دیر مکوه. د مرګری نسلی مرګری ساته د ویډیو مقصد صرف دا دی لکه دا په یو کور کې اوسېدلی دي چونکه سپی او بیا چرګ دواړو رشته نه جوړیږي خو چونکه دی په یو ځای یو کور کې اوسېدلی دي نو داسې مرګتیا جوړه شوې ده چې سپی نه غواړي چې دا چرګ دی د مالک الهاله کړي. یو ویډیو خو دا دی کې زموږ د پرده عبرت پروت ته چې کله هم مرګری ساتي نسلی مرګری ساته چې سبا د مصیبت په ټایم کې د ستا په کار راځي. د مصیبت په ټایم کې تا نه تښتي نه او د مصیبت په ټایم کې د ستا مخالف کیږي نه او د مصیبت په ټایم کې تاله د مرګتیا لاس درکې تاله د رورولۍ لاس درکې او تاله هغه مصیبت نو بس داسې نسلی مرګری ساته. بل دویمه ویډیو دی کې تاسو له سکرین باندې د دویمه ویډیو هم ښکاري دی کې تاسو له ښکاري چې دا پیشو چې کومه ده په دې کونتره باندې حمله کوي خو چونکې دا کونتره چې کومه ده دا ړنده دی له نه ښکاري چې په ما پیشو اټیک کوي. چې کله دې پیشو له پته ولګېده چې دا کونتره خو ړنده ده دا پیشو ورغلې د هغه حملې سټاپ کړې ده او یو همدردي ورسره شو کړې ده. تاسو له په دې ویډیو کې ښکاري د دې ویډیو مقصد تاسو وایي چې د ویډیو مقصد بسې زما د ویلو نه مخکې تاسو په کمنټ کې شریک کړئ چونکې راځو د ویډیو د مقصد بیانوم چې کوم مرګرو کمنټ کړي لږ ټایم مې د لدر کو 15 سکند کمنټ سٹارټ کړئ او دا رزر راځم زه په خبره کوم چې د ویډیوز د شیر کولو مقصد مې سره د ویډیو شیر کولو مقصد مې دا لري کنه چې کم خلک د کمزور خلکو شکار کوي چې کم خلک کمزور سره زیاتې کوي دا د هغې دپاره یو ډېره عبرتي ویډیو ده چې تاسو نه زناور هم ښه دی زناور هم د کمزوري شکار نه کوي زناور هم د کمزوري سره ظلم نه کوي زناور هم په کمزوري باندې لاس نه اوچتوي چونکې د پیشو حوالې سره که د لزوی هم دا ګرځي هم دی دا ګرځي دی ما د هغه پسې مرغانو پسې ګرځي چې ښکار وکړي نو دا د فیورټ خوراک یې کونتره شوه یا مرغۍ شوه دا اکثر د مرغو جالو پسې هم ځي د هغې بچي هم خوري دا پیشو. خو دې ځای کې تاسو ګورئ چې کونتره بالکل ناسته ده وله خو چې پیشو له پته ولګي دا غریبه خو ړنده ده دا کونتره خو ویني هم نه نو ورغلی دی یو قسم له ورسره خپله رحمدلي شو کړې ده. نو د دې ویډیو مقصد مې صرف دا دی هغه خلک چې کم خلک په غریبو باندې ظلم کوي هغه خلک چې کم د ځان نه په کمزورو باندې ظلم کوي هغه خلک چې کم خلک کمزوري رانیسي او د هغې مال خوري د هغې جایداد قبضه کوي چې له چا څوک وینه نن سبا تاسو کتلي قبضه ګروپ هم ډېر زیات دی نو هغې نه دا پیشو هم بهتره ده وګورئ چې پیشو هم په کمزوري باندې اټیک نه کوي پیشو هم په کمزوري باندې لاس نه اوچتوي پیشو هم کمزوري سړي له مطلب نقصان نه ورکوي او مونږ انسانان راشو ګورو چې مونږ له پته ولګي فلانی خو کمزوری دی نو بس په هغه باندې هر یو سړی چړ ورځي په هغه باندې هر یو سړی بدماشیانې هم کوي او هغه غریب وي د هغه وس نه وي نو ډېره د افسوس خبره ده د دې دوه ویډیوګانو شیر کولو مقصد مې صرف دا و چې د دواړو ویډیوګانو کې زموږ دپاره دا سبق پروت و. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.